السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې وخت کې په شاهي ریسټ هاوس کې زه موجود یم. تاسو چې څنګه ګورئ ډېر زبردست او سوهانه موسم دی، ماشاءالله بارک الله. زموږ سره د فلاحي تنظیم مشران راغلي دي او د هغوی سره به هم خبرې کوو. تاسو ته به ښه دغه غونډ پروګرام چې کوم ګیدرینګ موږ کړی دی په څه وجه باندې د څه دپاره او دغه پروګرام به ټول موږ تاسو ته ښیو. موږ به د خپل یو ملګري سره هم خبرې کوو، نو تاسو زموږ سره اوسئ او دغه پروګرام وګورئ او د دې نه مزې او خوندونه پورته کړئ. او دا اوس ملګرو موږ د نوید احمد روغباري سره په ګاډي کې ناست یو. زموږ سره چیرمن اکرم الحق صاحب موجود دی او د هغې سره سره احسان ساجي دی او موږ دا لږ ځګونه دا کیپچر کوو. څنګه چې تاسو ګورئ ډېر زبردسته بهترین ماحول دی، صاف سوتره، اسمان کې وریځ هم دي او پروګرام هم روان جوړ کړی دی شاهي ته د تللو. په لار کې دا تاسو غټه آبادي ګورئ چې دا جوړیږي او زما په خیال سره چېرته هوټل دی د پاکستان تحریک انصاف ملګري سره تعلق ساتي، ځکه چې تاسو وګورئ نو په دې دروازو باندې د تحریک انصاف دا ملګري د لږ ساعت دپاره دلته په اسماني موړ کې د ګاډي نه راکوشو او دلته څه خپل ډایله کې مایله کې جوړولې، نو هغه مو له کیپچر کړه او دغه تاسو ګورئ دا مسکیني طرف ته دغه روډ وتی دی کاچلو طرف ته. نو دا ډېر ښایسته زبردسته سپاټ دی د لږ شان د ودرېدلو لپاره. دلته ډېر ښایسته غټ غټ موړونه دي، موړ دی او تاسو روډ ګورئ نو ډېر زیات خطرناک هم دی، خو بهرحال دا دی چې کار پرې روان دی او ډېر ښایسته زبردست کولاو روډ دی. فلحال کچه دی، د دې به د پخېدلو پروګرام کېږي او دا لاندې غټه آبادي تاسو ګورئ ورسره. دغلته د لږ شانې سټې نه وروستو بیا موږ خپل سفر جاري وساتو. په لار کې تاسو ته به غواګانې، ګډې، وزې او دغه مقامي چې کوم چرواهان دي او کوم مالونه دي دغه غرونو کې سریږي، تاسو ته دا ښایسته ماحول په نظر راځي. او که تاسو وګورئ نو د قمراټ او دین او د بحرین او د کالام نه او د سوات نه زموږ په دې کلي علاقه باندې ډېر ښایسته زبردست ښایست دی. شکر لا روان دی او روان یو. روډ هم ډېر زبردسته دی. په ځینې ځایونو کې دا روډ د بارانه په وجه باندې خراب شوی وي، خو بیا هم دا ده چې یاره رکاوټ پکې نه وي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته دنیا سیلګري راځي. موږ چې کله دلته ریسټ هاوس راورسېدو نو د ټول نه مخکې موږ د الله پاک شکر ادا کړو، بیا د هغې نه وروستو د مانځه اهتمام هم وکړو. دلته مقامي چې کوم قاري صاحب و هغه راغی او موږ له جمع وکړه. يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. د قاري صاحب د تلاوت نه وروستو بیا باقاعده طور باندې موږ خپل د میټینګ آغاز وکړو. ځینې ملګري موږ د خدمت لپاره ویستل چې په هغې کې سبزي علي خان ټیکهدار، اکرام الحق، پیر جاوید اقبال صاحب، زه په خپله باندې مومه او ځینې ملګري کېناستو چې یاره په کوم ټاپک باندې موږ خبره وکړو. نو ډېر ښایسته ماحول و، هر سړی خوشحاله و او د خپلو خیالاتو اظهار یې شروع کړو. تاسو د موبایل په سترګه باندې ګورئ چې په دې وخت کې زموږ سره یو معروف شخصیت کوم چې ملنګ حاجي صاحب یادېږي، هغه هم زموږ د دې ملګرو د استقبال لپاره راغلی و او هغه زموږ سره په دسترخوان باندې ناست دی. نو ډېر زبردسته ښایسته خوند کوي. موږ د معیارونو چې کله خپل سفر شروع کوو نو د ځان سره مو کچه غوښه واخیسته تقریبا 12 کیلو او زمونږ ټوټل ملګري چې کوم وو نو دا تقریبا 16-17 کسان موږ ټوټل د قافلې ملګري وو. ټیکهدار سبزي علي خان او محراب خان، پیر جاوید اقبال او د هغې سره د انتظامیه چې کوم ملګري دي د ریسټ هاوس هغه په خپل پروټو په کټینګ کې مصروفه دي.
هله که زمونږ هغه بل صدر صاحب پکې نشته صدر محترم ها 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 زه صحیح شو زه صحیح شو روزي خوراک کوم او جی تر وته چې زه خټکی وسره وال جاوید کېنا دا اوس خټکی راځم غلطه ده په دې د بشیر ګل کېږي او چې د سر کول ورننه وته د څل په دروازه و میخه ولې دې سره راځوي ته ویلي چې ورته څو خبره پوری خټکی راوړم چې دې مو ته ورته ښه ملګري ښه تازه دم شو روټۍ موټۍ وخوړه پل فروټ یې وخوړه چای پسې وڅښو بیا د هغې نه وروستو د کرکټ سلسله شروع شوه نو اوس به لازمي طور دا خوراک هضموي نو تاسو ګورئ په ګراونډ کې اکرام الحق بارنګ وکړو او بشیرګل چې کوم د دام کاروباري شخصیت دی هغه ورته بیټینګ وکړو او سبزري خان او نور ملګري فیلډینګ کوي لګیا دي دا یو ځل بیا ګوره سبزري خان ټیکهدار او اکرام الحق ته بال وکړو بال خطا شو جاوید صاحب چې کوم دی بال وشتو او د هغې نه علاوه نور ملګري لګیا دی ښه په شوق کې نو بس د ګیدرینګ ټوټل مزه دغه ده چې سړی څه وخت لپاره چې کوم دی نو بار ته وځي او هغه خپل وخت لږ قیمتي کړي एन पी वालों को चौका लगा हाँ بس ټوله ورځ موږ په ریسټ هاوس کې تېره کړله او زموږ واپسي ده دا تقریبا موږ 15 ګاډي تللي وو د دې ځګي نه او په دې کې سبزري خان بشیرګل علي صاحب روان دی او ورسره په فرنټ سیټ کې شفیع الله صاحب راځي امخ کې زګي ته ودرېږي یو جهاد مننه شکریا راځه ستاره لږه امید لرم دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې سید رحمان ته اجازه ورکړئ د الله په امان